بعض وخت عزتمندو نوجوانانو ته د شپې احتلام وشي. بعضو نوجوانان دي د شپې په غسل واوړي، دا الکانو ته شیطان دوکه کړم. شیطان نه دوکه کړی، تا شیطان دوکه کو. بهرحال چې ارسو شو، مثلا بعض الکان عزتمندو سار را پاسېږي، نو بعضې الکان د سار مونځ هم نه کوي، همداسې به دوکان ته را روان شي. نوجوانان ځکه یادو چې دا مشران خو نشي یادولی، یا خو دوی باندې داسې کېږي نه، او که چا باندې کېږي نو هغه به وایي موږ پسې خبرې کوې. نو بهرحال که ځوان او که بوډا او کار چا سره داسې کار وشو، خو غرمې مونځ لا یا مازدیګر یا ماښام پرتوګ یې وکتلو او په هغې باندې نجاست و، او دته یقین وشو چې دا د احتلام والا نجاست دی. اوس درې څلور مونځونه یې کړي، نو دا به څه کوي؟ نو عزتمندو په دې صورت کې دا یاد لرل پکار دي چې کله انسان باندې احتلام وشي، نو د احتلام حکم به د اخیری خوب نه حسابېږي، د اخیری خوب نه حسابېږي. مثلا که سهار را پاسېدلی او د شپې خوب یې کړی او ماسخوتن یې دا نجاست ولیدلو او هغه هم د 1 درهم نه زیات و، د دې تلي نه تقریبا 1 سنټي میټر دومره مقدار نه زیاتي، پیتي ورپسې بیا ګرځوئ، نو بهرحال د دې نه زیاتي د 1 سکې روپۍ نه زیاتي. نو که د سحر نه پس نه اوده شوی او ماښام نه بعد ورته رایاد شو، نو 4 مونځونو قضا به کوي او غسل به هم کوي. سحر، غرمه، مازدیګر، ماښام دا مونځونه یې کړي، دا نه دي شوي. او که بالفرض غرمه اوده شوی و، د غرمې مونځ نه بعد اوده شوی و او بیا را پاسېدو، نو موږ به داسې نه وایو چې دا د شپې نه داسې چل شوی دی. بس عزتمندو دا ډزې هم د ورځې شوي دي، په تیاره کې نه دي شوي. او دغه رنګې چې د غرمې نه بعد اوده شوی دی، نو بس د 1 مازدیګر او د 1 ماښام مونځ به قضا وکړي، د سحر او د غرمې د مونځ کولو ضرورت نشته. که د غرمې نه مخکې اوده شوی و او بیا ورته ماښام نه پس پته ولګېده، نو 3 مونځونه به وکړي، اسانه طریقه ده. نو دې طریقې سره بعض وخت کې عزتمندو انسان ته بل نجاست مخې ته راشي. جومات نه एकदम روزي چې وګوري پرتوګ باندې وینئ، مثلا دانه ماته شوي، یا مثلا کوم ځینې پیپ راوتی، یا څه شي سره لګېدلی، میخ وغیره سره ولګېدلو، نو اوس بنده یې راني د مونځ نه پس چې دوکان ته څنګه ورسېږي یا کور ته ورسېږي، اوس به څه کوي؟ نو عزتمندو دې صورت کې د رستنو مونځونو د قضا کولو ضرورت نشته. بس کم ټایم کې چې تا دا نجاست او ګندګي ولیدله، بس د دې نه مخکې چپې شماره، تیرې چپې تیرې. بعضې کسان واپس جومات ته راشي، یاره اوس مې مونځ وکړو، ګوره دا وینه راوتې ده، نو دا به مونځ کې راوتي، بس راشي بیا مونځ کوي، چې اودس کوي بیا وینه راوځي، اودس کوي بیا وینه راوځي. بس په قلار کښېنه، هلته د دوکان کې ولیدله، بس دا داسې دی لکه دقه ټایم چې دا وینه راووتله، بس تېر مونځ دې شوی دی. البته که مونځ کې تا ته محسوس شوي، نو بس بیا بېله خبره ده، بیا به مونځ هم دوباره کې. نو دا عزتمندو یو بله مسله ده.